نشته داسې نشته سم یو ورځ مې پلار وګټي نو کور مې بیمار یو هسپتال ته بوځي په دې چټکه راځي د مور نه بغیر ژوند څنګه دی ډېر سخت مور چې ونه څنګه ژوند ژوند ښکلی تېرېده چې مور مې جم دی ګرانو کتونکو سلامونه کوم علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره خدمت او تعاون کوي ګرانو کتونکو الحمدلله په دې 400 کې ما زه د شپېتو هغه خاندانونو وسیله جوړ شوی چې هغوی د ما د کورونو چابیانې ورکړي دي کورونه مې ورکړي دي الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی سلایي مشینونه تعلیمونه علاجونه یتیمخانه کې ځای الحمدلله اوس هم زموږ یتیمخانه چلیږي او داسې بې سهاره ماشومان هر سره ژوند کوي خو خوشحاله کوم ځای کې شم هغه ځای کې خوشحاله شم چې چاله مې ویډیو کړی وي او سړی کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 15 کاله پس راشي چې ستا په وجه موږ ته کور میلاو شو ستا په وجه موږ ته ځمکه میلاو شوه ستا په وجه موږ ته پلاټ میلاو شو او چې کله بیا ضرورت راشي نو راشي چونکې نه په چې احسان کوم نه د چې احسان اخلم نه په دې خوشحالیږم بس د الله کیمره لګېدلې ده الله پاکي ویني ځکه چې دا نن لګیا یو او په جار خبره کوو نه آخرت هم ګټلې دي او د آخرت د ګټلو کوشش کوو الله پاک ته هم دغه آخري ژوند آخري زندګي د آخري ځای ښکلې کړي د ډېرې خبرو شوې دا چللی و هغه چللی و غلا وشولو د رنګ رنګ خبرو شوې موږ واورېدلې عالمان وای اسلام وای چې د چا غیبت کیږي د مړ رور غوښې خوړل دي نو چې غیبت کیږي یا دا خبرې کیږي زموږ ګناهونه کمیږي تابع خپل رب ته انسانانو ته نه همداسې دا یو خاندان راځي 6 کاله مخکې ما د دې ویډیو کړې ده ما ته پته هم نشته دوی وایي موږ په یو بیټک کې اوسېدو ته رالې تا موږ له ویډیو کړله د هغې په وجه باندې زمونږ کور شو زمونږ ځمکه شوه زمونږ ژوند ډېر ښه شو خو د دې سړي کوروالا وفات شوه 4 لوریانې د زوی نشته د اولاد په پیدایش کې د ده کوروالا وفات شو نور ورسره سو شو کور ته ولې لاړه اوس لالچ دونه عجیبه شوی دی چاته خواښې چاته مور چاته خور دا ورته رابرغ شي او د هغه هر څه نه اخلاص کړي د دغې سره زمونږ څه کار نشته دی خو بهرحال بیا دې ځای ته څنګه راغلی نوم د سړي احسان الله نوم مې دی کوټ ترنو یم د کوټ ترنو احسان الله زما ستا ملاقات څومره موده مخکې شوي یاره تقریبا 9 کاله شو 9 کاله شو زما د وجې تا ته څه پیدې میلو شوي ستاسو په وجه هم موږ ته دا میلو چې موږ په بیټک کې اوسېدو او بیا چې کله زموږ دا ویډیو وشوه نو یو بل امداد وکړو نو موږ هغه ځای واغشتو ځان لا او هغه ځای چې کوم دی کله کور والا هم وفات شو لا مخکې او لا وروستو ګوتې ته اوس لګولي دي او خلکو ته وایي چې یاره دله ما پیسې ورکړي دي د جواري کړی د چرسو کار کړی د پوډر کړی دي ما یو بل ډک کړي دي د په ځای قرضونه خو زه صرف دا وایم چې دا خورې ما ته یو کس دوه راولي په قرآن دې ما سره فیصله وکړي چې د پیسې دې ما له کوم ځای کې راکړي دي نو دا څوک وایي دا مې خواهې وایي که نه نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو روغې ته هم ورسره څوک نه کښېني مشران هم نه کښېني زما تقریبا دا 15 میاشتې شو چې زه منډې تړلی وم کله ته 400 تاڼه کې کله ترنو تاڼه کې نو زه دغه وکړم هغوی سره منډې تړلي وم او دې بچو له مزدوري وکړم بس زما خو دغه بیان دی اوس بیا در پدر شوي اوس بیا در پدر یم په پردې ځای کې پروت یم 2000-3000 روپۍ میاشت هغوی له ورکوم او نن پرون کې خو به ډېر زیات قرضدار یم او خراب یم 1 روپۍ ته رق راسانه لګي ګرانو کتونکو ما به د شروع کې وي نو خلکو به وي ایلب خان ځان پسې غزي نه لیکي ما به صرف سټام ورسره ولیکه چې دا ځای دی تر عمره ستا دی تر مرګه ستا د بچو دی خو خرڅولی نه شي تاسو په هغې باندې بعضې خلکو ډېر زیات تنقید وکړو ما یې دا دې وګوره خواښې ته نه ده کور خلاص که ستا کوروالا نه چې ګوته لګول ته یې نه وي خبر کړی نه جي نه زه خبر هم نه یم بل هغه وایي چې ما پیسې ورکړي دي چې پیسې ورکولې نو زه خو هم خاوند یم که نه نن ما ته وایي چې ته دا ډکه کرۍ ډکې که د دې کور او دا ما سره پیسې ومنه نو هغه ټیم کې ویم ما ته ویلو چې ته خاوند یې راشه که نه دا هر څه د پیسې ورکوم چې چا مخکې ورکړم ولا ښه دا هغه ما چې ویډیو کړه که نه د هغې نه پس خو تا بیا نه شکریه هم نه ده ادا کړې خو بهرحال ما چې څنګه شروع کړي د الله کیمره په شته که نه نه دې بیا رابطه کړې ده چې یو زه د یو کور هم خدای پاک مالک کړم
دا مې یو خبره وه احساسات دې څه خوشحالي دې څه وه چې تا ته خو خوشحاله وو نو ځکه خو شکریا هم نه راته کړی چې ژوند ډېر ښکلی تېرېدو او وروسته چې اوس دا حالات رالو نو مجبور وو دا بیا رالو ستا دوه پیغلې لوریانې دي او دوه لوریانې خو مې دا غټې دي دا دوه وړې دي ژوند څنګه تېرېږي ډېر سخت تېرېږي څنګه سخته پلار نه وي نو د خویندو ته خیال ساتي بیا ووایه دا کتونکي ګوري که نه لکه دې وخت کې څه حالات دي خوراک میلاویږي لږ هغه خبرې وکړه چې لکه څه شته خوراک څه شته داسې نشته سم یو ورځ مې پلار وګټي نو خور مې بیمار شي هغه هسپتال ته بوځي په دې جټکه راځي د مور نه بغیر ژوند څنګه دی ډېر سخت وي مور چې ونه څنګه ژوند ژوند ښه ښکلی تېرېده چې مور مې جم دی نیا مې کور پیسې بلله راکړې اوس یې کرۍ غواړي موږ سره پیسې دونه نشته چې موږ هغوی له کرۍ د کور ورکړو پلار چې مزدورۍ له لاړ شي نو بیا د دوی خیال ته ساتي زه یې ساتم بچی ته څه بیماری دغه ده دې جټکه رالي زیادېږي ورته ژوند ګران دی په دې جټکه راځي د دې کپړو د دې دغه ته مزدورۍ له لاړ شي او لنډر کو ګوره هغې کې چې څو ګټې نو بچو له روړي د شپې ته بچي غونډ راغونډ شوي او که نه بس دې ناستي او بل داسې کار دی چې وتې هم ته اوس نه شمه ځکه چې پردی ځای دی او د اعتبار وخت خو نن سبا نشته ستا نمبر څه دی زما 0310 851 0310 851 پورا 800 څه میسج ورکړې څه پیغام موږ ته انصاف ملو شي موږ سره د امداد وشي انصاف د خپل نیا نه غواړي امداد ستاسو نه غواړي ګرانو کتونکو زه خپل ځاني بوس نن سبا پړه ډېر زیات کمزوري شي و نه شورې دی یو خو ګراني ډېره زیاته ده یو د پرون چې کوم دی نو یوه پیغله لورې کار له ورکړه مې ورکړه په 2000 روپۍ مې چاله ورکړه په 2000 روپۍ چاله ورکړله خدای دې د هغې مل شي نن سبا په کورونو کې په بچو تشدد هم کېږي دغه هم ګرانه ده ایخ په نیغه ورسره رابطه کوې زمونږ په ذریعه ورسره کوې الله پاک دې دغه مسافر آباد او ښاد ساتي ما څونه ویډیوګانې کړي دي زه خدای مې دې د ارامو نه وساتي ډېرو خلکو دا تورونه بختانونه الزامونه ولګول په جیب کې مې روپۍ هم نه وي خو ضمیر مې خوشحاله دی دا په سړي چې نیغ ورځم که نه د چا راباندې احسان نشته په ما باندې خلکو ویډیوګانې وکړې ویوز او لایک یې راباندې واغستل کنځلې وکړې چا را سره سیاسي اناتو چېړل چا څه بل څه الف خان شرپو فاونډیشن الحمدلله چې څومره کار دی خدای پاک اغوستی دی الله ښه د ډېرو خلکو کورونه هم چې کوم دی نو هغه بچ کړل محفوظ هم کړل الزامونه تورونه ولګېده او دا چل دی دا چل دی دا ګرانو کتونکو دې وخت کې چې دې ماشومانو دا خاله دې دا شلېدلې دا کپړې زه ګورم نو دا زغمل زه یم چې په چغو چغو جاړم په چغو چغو او دې حکمرانانو چې دا کومه تبۍ په دې ملک کې راغستې ده الله پاک دې تبو ذلیل او خوار کړي او زه یم چې د کبانو خوراک یې کوم چې یو سړی ډوډۍ ځان له والي چای والي اوړه غوړي چې چینی والي او د کور کرایانې ورکي لکه تاسو داري په لکو خلکه پاکستان پرېږدي او تښتي نن هلته کې د مسافر هم ډېر بد حال دی په سعودي عرب کې او په نورو ملکونو کې بېروزګاري ده ډېرو مسافرو ته بېروزګاري ده ښه چې هغه دلته کې پیسې رولېږي نو د دې ځای 1 لاک روپۍ د سعودي چې کم دی نو 1200 روپۍ شوې 1200 ریال دلته پیسو کې علاج پې وکړي او که نه څه پې د هغوی ژوند هم او دې موجوده حکومت نه خو مسافر بلکل هېر شوي دي نه د هغې دپاره آواز او نه څه بل څه نه څه بل څه خو بیا هم د هغوی په وجه باندې د دې خلکو دا ژوندونه روان دي رالیږي ورته الله پاک دې خلکو له قدرونه وکړي ګرانو کتونکو زه کله هم چاته زما د دې 4 کالو د ویډیو ریکارډ راواله خو ما له چا رالیږلي دي خلکو ته مې شمېر کړي دي خو د هر چا نمبر
او زه یم چې ډایرکټ دا سړی بیا مال نه راځي زما د شکریه هم نه ادا کوي هېڅ ضرورت نشته خو دا بچي خپل بچي وګڼئ چې دا د خپله بچی بیا را خلاصه کي په 2,000 روپۍ کې ګاڼه کړه چې کور کې ورته او ټولې 4 خویندې په کور دننه ژوند کوي انشاءالله خو دې له ښه شو نو ځوان زلمی دی واده م ورله کوم د رشتو ما سره څه کمي نشته خو زه د دې بچو غم وکړم او که نه د بلې رشتې غم وکړم چې دوی لږ په خپلو دغو شو نو ما سره د رشتو هېڅ کمي نشته ښه هغه خو زنانه دي هغه جینکې دي دا هم د ده دا 2 پیغلې لوریانې ورکول دي دا داسې خلک دا ماته اجازت راکړي چې ته یې ورکړه خو زما چې کومه فارموله ده تاسو ټولو ته معلومه ده د رشتو ما سره هېڅ کمي نشته خو بهر خلک ګرانو کتونکو د دوی سره تعاون وکړئ ډېره مننه